سلامونه مرګرو ستاسو ورور یم بخملیر ماهر دا وخت در سره حاضر یم د عبید دینټل کلینیک نه یقیني دعوت را لټلې ډیره زیاته مننه کوم د دې ترې هنکوټ په سٹارټ باندې دینټل کلینیک دی هغه نه به تاسو نه غواړي چې آیا په دې وخت کې د کینګي څنګه پیدا کیږي راځو د کېږي وایي دا خرابېږي وایي په دغه باره کې وته مونږه تاسو نه کو نو کچرته تاسو غاښونو ته دغه مسله و دغه مسلې راځي اکثر د اوبیس نمبر به هم په دې سکرین باندې راځي تاسو به هغه سره رابطه هم کوئ اول خو راځي پروګرام شروع کوو د ټولو نه مخکې خو عبید صاحب تاسو ډېره زیاته مننه مننه استاد کوم تاسو دومره خپل قیمتي وخت وباسلو دلته راغلئ ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره مننه جي عبید صاحب دا پروګرام چې کوم دی دا زموږ دپاره ډېر زیات اهم دی نو غواړو چې یو څو پوښتنې تاسو نه ولرو هغه داسې مسلې وي اکثر زموږ په غاښونو کې دا راځي نو تاسو ته دې زموږ ملګرو سره دا شریکې کړئ ډېرې زیاتې به ښه وي مونږ غاښونو کې ډېرې مسلې داسې راځي چې یا غاښ چینجې پکې پیدا شي یا غاښ سوری شي کله ناکله پکې د غاښ داسې شي چې خلک وایي دا غاښ زما رژېږي دا سر سره ورژېږي دا په دې باندې که تاسو داسې مختصر شان خبره وکړه ډېره به ښه وي حاجي دا خو د ټول نه بنیادي څیز دا دی چې د غاښ د صفایي نه کولو په وجه زموږ غاښونه خرابېږي که نه لکه د غاښ کې چینجې څه داسې چینجې نه وي چې ژوندی چینجې په دې غاښ کې تاوېږي داسې نه وي دا داسې وي چې مونږ به چېرته خوراک وکړو د خوراک څه داسې ذرې هغه زموږ په دې غاښ په منځ کې یا د غاښ د پاسه دا څه وخت تېر کړي دغلته شپه تېره کړي 2 تېره کړي 3 تېره کړي نو دغلته به دغې خوراک کې بکټیریا به دغې باندې اثرانداز شي او په هغه بکټیریا به دغلته تیزاب خارج کړي او دغه تیزاب یې زموږ د غاښونه خرابوي دغه غاښونه کې هغه چینجې چې موږ ورته وایو غاښونه سوری کړي نو دا دغه تیزاب سوری کوي دا زموږ ستاسو د بې پروایۍ د وجې نه چې موږ په خپل غاښ کې هغه خوراک هغه ذره دغلته پرېږدو صحیح ده ډېره مننه عبید صاحب آیا تاسو ملګرو ته دا هم وایي چې د دې دلته علاج کېږي تاسو سره او که نه بلکل علاج کېږي لکه د غاښ درې حصې وي که نه یو د اولنۍ حصه چې کله د غاښ باندې دا چینجې موږ چې ورته کیویټي وایو دا اثرانداز شي د غاښ د اولنۍ سرچې انیمل نو دا سخي دا چې وخوري نو انسان ته څه محسوسېږي نه په دغه کې معمولي شان یو تور داغ وشي انسان ته بیا محسوسېږي نه د دې نه لاندې بیا چې کومه حصه شروع کړي هغې ته ډینټین وایي هغه داسې پیکس ګډ رنګ کړي نو چې هغې ته دا سوری ورسي نو بیا انسان محسوسوي چې یخ ګرم خواږه خوري نو د غاښ یې برېښ کوي درد نه کوي برېښ کوي په دغه ټایم کې چې دا مریض مونږ راشي مونږ دې مریض ته صرف غاښ ډک کړو غاښ ورته ډک کړو د دې غاښ څه شي هغه محفوظ شي او د دې نه ښکته چې دا مریض غفلت وکړي او د هغې باوجود هم کلینیک ته لاړ نه شي او د خپل غاښ څه علاج ونه کړي نو بیا دغه سوری دغه چینجې دغه کیویټي دا بیا ښکته لاړ شي پلپ چیمبر ته دغلته چې ورسي نو بیا انسان باندې شدید درد راشي بیا انسان له دوه اپشن یا به د دې غاښ RCT کوي کوم ته چې مونږ رګونه کټ کوو او یا به دا غاښ وباسي صحیح ډېره مننه نه عبید صاحب اکثر مونږ ته داسې مسلې هم راځي چې مطلب زموږ د اورۍ داسې شي چې یا به څوک روټۍ خوري یا نور څه څیز خوري د دې اورۍ نه ورسره بلډ سټارټېږي وینه او هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف ورکوي دا څه وجه کېدی شي د دې د ټول نه اوله وجه چې دا هغه د انسان خپل د اورل کیویټي د صفایۍ خیال نه ساتل دي چې څوک هم د خپل غاښونو د صفایۍ خیال ساتي ټوټ برش کوي یا مسواک کوي د خپل غاښ د صفایۍ زموږ ټوټ برش هم موږ په ټایم باندې نه کوو او د مسواک هم موږ صحیح طریقه موږ نه ده زده کړې د هغې لپاره ضروري دا دی چې موږ ټایم هم صحیح کړو لکه زموږ خلک سهار چې راپاڅي ناشتې نه مخکې ټوټ برش وکړي دا هېڅ فایده نه ورکوي ټوټ برش ته کې یا مسواک کې نو د خوراک نه پس پکاري چې ستا په غاښونو کې کم د خوراک ذرات هغه صفا شي نو ستاسو خبره چې یاره د انسان دا اورۍ ولې خرابېږي دا انسان په دې غاښونو کې هغه ذرات ونښلي هغه ذرات بیا په هغه کې بکټیریا هغه په دغه شان په دې ورو باندې اثرانداز شي اورۍ خرابې کړي بیا د انسان د ورو نه وینه هم راځي اورۍ یې پړسېږي هغې ته مختلف قسم بیماریانې د خولې نه بدبوي هم د دې د وجې نه راځي جنجوایټس د هغې علاج دا دی چې انسان خپله صفایي وکړي چې بیا کله دغې حد ته ورسي چې د انسان د ورو نه وینه روانه شي انسان اورۍ ډېرې زیاتې خرابې شي نو بیا د هغې مونږ سکینینګ کوو صفایي وله کوو د اورۍ وله را صفا کوو او آینده دپاره بیا هغه احتیاط کوي صفایي خیال ساتي اکثر دا غاښونه چې کوم په دې باندې دا چاپونه راځي زیړ چاپ پرې راشي تور چاپ پرې راشي نو دغه شان چاپونه پرې راځي نو ته دې څه وجه کېدی شي
دا خو دغه د صفایي نه کولو په وجه باندې په دې غاښ باندې د پاسه دغه سټینز ولګي اول دا واړه واړه تور چاپونه یا زیړ چاپونه د هغې نه پس دا چې د دې صفایي په وخت باندې ونه شي نو دا بیا ورو پلاک سټین اخره کیلکولس چې د انسان د ټول غاښ هغه ټول حصه هغه کور کړي هغه کیلکولس هغه سخاوالي هغه ګند هغه کور کړي د دې بیا علاج دا دی چې بیا به دا سکیلینګ کوي صفایي به کوي کوم چې موږ ورته صفایي وایو دغه صفایي به کوي په هغه صفایي په ذریعه باندې د دې دا کم سټینز دي دا کم چاپونه دي یا کم کیلکولس دی دغه بیا په دغه طریقه باندې موږ صفا کوو. صحیح دی مهرباني. زموږ دپاره څه ډېر زیات لازمي دي؟ آیا ټوتپیسټ شو، مسواک شو؟ مسواک شو، ټوتپیسټ شو، دا دواړه پیداناک دي خو د دواړو استعمال دا لکه داسې نه دی لکه زموږ د خلکو لکه عادت نه دی که نه چې یاره کله په طبیعت باندې جوړی جو مسواک وکړي په طبیعت باندې جوړی جو دا برش وکړي حالانکې دا په ورځ کې خامخا 2 ټایم دا ضروري دي د انسان لپاره لکه سهار راپاسي ناشته وکړي د هغې نه پس او بیا ماسخوتن چې روټۍ وخوري د روټۍ نه پس لږ وقفه او د وقفې نه پس کله چې ویده کېږي په هغه ټایم کې به انسان له برش کول یا مسواک کول دا ضروري دي او څنګه سنت دي د هر اوداسه نه وخت کې سړی څه کوي مسواک کوي نو که مسواک استعمالی څوک یا که ټوتپیسټ استعمالی خو د هغې ریګولر استعمالول چې یاره انسان خوراک وکړي د خوراک نه پس خپله خوله هغه څه کوي صفا سره. ملګرو په دغه مسلې چېرته ستاسو غاښونو ته راغلي یو نو بلکل د اوبید صاحب سره تاسو رابطه شئ کولی په دې سکرین باندې به د اوبید صاحب نمبر هم چلیږي او کوم چې دا کلینک په ریحان کور سټار باندې موجود دی خو که چېرته لرې ملګري زموږ دا ځای ګوري او دا ځای ورته نه معلوم د اوبید صاحب نمبر په دې سکرین باندې بلکل موجود دی تاسو د اوبید صاحب سره رابطه هم شئ کولی. اوبید صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې موږ تاسو او ملګرو ته دې خبرونه ډېره فایده